دا خبره د قوم نه پټه ده، قوم ته کوم خبره ښکاره ده. زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ مشران وایي چې د اسلام خبره مه کوئ، مونږ د ازل نه مسلمانان دې ملک کې وایي د اسلام او د کفر جنګ نشته. وروره مونږ پیدایشي مسلمانان او پښتون چې دی دا من حیث القوم مسلمان شوی دی. او بیا وایي چې زمونږ په کور کې به ښځه انپړه وي، سړی به انپړ وي، قرآن به ونه ولولي، قرآن به ویلی شي. لہذا دلې د اسلام او د کفر جنګ نشي. لہذا د اسلام په نوم چې څوک سیاست کوي دا اسلام خرڅوي. نو د عامو خلکو په ذهن کې دا خبر راځي چې دا سیاست خو دنیاوي کار دی، چې د چا کومه پارټي خوښه ده په هغه پارټۍ کې دي، او چې د چا کومه ممبر خوښ دی هغه ممبر دی. ورونو دا جمله که په علم او پوهې نه بعد څوک ووایي نو دا علما ناست دي، دا د ایمان نه خلاصېږي، کافر کېږي. که په علم او پوهه باندې ووایي او ناپوهتیا باندې ووایي نو ګناهګار. زما محترم ورونو چې کله مسلمان پښتون د اول نه مسلمان دی، نو دا پښتون په دې ملک کې دا نظام د معیشت چې دی دا په سود دی که دا په تجارت دی؟ نو زما محترمونو چې په ملک کې نظام سود دی او پښتون مسلمان دی، نو دا پښتون چېرته تللی دی؟ دا سود ولې نه ختموي؟ نو سود چې دی دا د اسلام او د قرآن او د سنت موافق حرام دی. او الله تبارک و تعالی ارشاد فرمایي فإن لم تفعل فاعذروا بأمر من الله ورسوله. که څوک د سود نه نه ورکارېږي نو الله تبارک و تعالی وایي کوي دې سود، خو یاد دې وساتي چې مد مقابل قوت به په مورچه کې ورته الله په خپله باندې ناست. تاسو سوچ وکړئ چې د الله سره دې جنګ وي نو بیا به چېرته دی؟ نو زما محترمانو پښتون خو مونځ کولی شي، په مونځ کې خو جګړه نشته. پښتون خو روژه نیولی شي، په روژه کې جګړه نشته. پښتون حج کولی شي، په حج کې جګړه نشته. جګړه په سود کې ده. او د سود نظام چې دی دا کافرانه دی. او دا پښتون چې ځان ته پښتون وایي، مسلمان وایي او ځان ته د پښتون قام مشر وایي، دی د دې سود په شا باندې ولاړ دی. او دې پارلیمنت د صوبه خیبر پښتونخوا پارلیمنت چې جمعیت علما اسلام حکومت و نو سود یې ختم کړ. او دریو بینک په خیبر بینک کې باقاعده بلا سود بینکاري شروع کړه. نو زیات تفصیل پې نه وایم، خو چې کله د نیشنل پارټۍ او د پیپل پارټۍ حکومت راغی نو هغه بلا سود بینکاري ختم کړه او د سود بینکاري شروع کړه. نو پښتون خو مسلمان دی، نو ته څنګه مسلمان یې؟ دا زما محترمونو یاد ساتئ دا خبره په بوجۍ سیمټو ده او په یو لس فوټه پیپ باندې ده او د بجلۍ په یوه ستنه ده. دې د خلکو نه تمام حقیقتونه پټ کړي، یعنې دې ته څوک نه ګوري. یاد ساتئ ورونو مسلمان چې سیاست کوي د هغه سیاست بنیاد په ظالم او مظلوم وي. موږ چې مو سیاست کوو د ظالم د لاس نیولو دپاره او د مظلوم د ملاتړ دپاره. نو یاد ساتئ سیاست د پښتون او د پنجابي حرام دی، ځکه چې پښتون او پنجابی جنګول دا خو د مسلمانانو د دوو طبقو په منځ کې جنګ پیدا کول. او کله به ظالم پښتون وي او کله به پنجابی وي. هلکه موږ سره په دې خطه کې پنجابیانو ظلم کړی دی، که د دې خپلې خاورې خطې خلک را سره ظلم کوي، دا خو ټول پښتانه دي. نو ورونو جنګ د پښتون او د پنجابي نه دی، جنګ د ظالم او د مظلوم دی. او ظالم به کله غریب وي، کله به پښتون وي، کله به پنجابی وي. ټول عمر به پنجابی ظالم نه وي. او بیا زما محترم ورونو دلته بل قوم چې کوم سیاست کوي دا د غریب او د خان په نوم باندې کوي. نو ټول عمر خان ظالم نه
نه وي ټول عمر چې دی نو دا غریب ظالم نه وي کله به خان ظالم وي کله به غریب ظالم لہذا د خان او د غریب په نوم سیاست کول دا طبقاتي جنګ پیدا کول دي څنګه چې د پنجابي او د پښتون په نوم سیاست حرام دی د غریب او د خان په نوم باندې سیاست هم حرام دی او ناجایز دی بیا زما محترمونو بعض خلک سیاست کوي د اسلام او د کفر په نوم دا هم ناجایز دی که زما ملګری وي نو مسلمان دی او که زما ملګری نه نو مسلمان دی نو د اسلام او د کفر په عنوان باندې سیاست چې دی شریعت د دې اجازت نه ورکوي اسلام چې جنگ بدر چې شوی دی ټول علما ناست نو په دې باندې جنگ بدر نه دی شوی چې دا کافران دي د جنگ بدر بنیادي فلسفه دا ده بانهم ظلموا چې د خلکو ظلم کړی دی او زیاتی یې کړی د کافر خلاف جنگ نشته که د کافر خلاف جنگ وی نو بیا به په اسلامي مملکت کې کافر نشو پاتې کېدی خو مستعمل دا هم کافر دی ذمي دا هم کافر دی لیکن په اسلامي حکومت کې پاتې کېدی شي او بلکې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د دې خلکو اینه زمونږ د اینې په شان دی ده د دې عزتونه زمونږ د عزتونو په شان دي دماؤکم کدماؤنا او دغه شانتي مالونه د دوی زمونږ د مالونو په شان محترم دي که کافر د مسلمان مال پټ کو مسلمان د کافر مال پټ کو پې ثابت شو نو اسلامي حکومت کې به د هغه ته د لاس د کټ کولو سزا اورولی کېږي نو جنګ د اسلام او د کفر په دنیا کې نه دی جنګ د ظالم او د مظلوم دی او د دې وجې نه زما محترم ورونو جناب نبی کریم علیه السلام ارشاد فرمایي افضل الجهاد کلمة الحق عند سلطان الجاهل ټول افضل جهاد چې دی دا د ظالم بادشاه په حق کې د حق کلمه ویل دا یې نه ویلي چې د ټول نه لوی کافر مړ کړي د ټولو نه لوی سیک مړ کړي نو دا افضل جهاد دی د ظالم په مخ کې د حق کلمه ویل چې دی دا جهاد دی او زما محترم ورونو جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائے انصر اخاک ظالما او مظلوما تاسو مدد وکړئ د ظالم او د مظلوم د دواړو پیغمبر علیه السلام د صحابو تپوس وکړو چې یا رسول د خدای د مظلوم ملاتړ او ملګرتیا خو موږ پېژنو د ظالم ملګرتیا څه ده وایي د هغه لاس د ظلم نه منې کول دا د ظالم ملاتړ دی ورونو د وخت د کمي په وجه باندې مولانا شجاع الملک صاحب لیټ راورسېد زه دا خپله خبره ختموم خو یاد ساتئ زما محترم ورونو خلک په علماو پسې ورپسې کول دا جهاد دی او خلک په شرابیانو کبابیانو بېدینه سودخورو دې پسې ورپسې کول دا باطل دی نو ورونو که څوک داسې جدوجهد کوي چې هغه د باطل دپاره خلک تیاروي نو د دې سړي دا جدوجهد چې دی د دنیا او د آخرت تاوان زمونږ فیصله خو په ډېر وړه خبره بدلېږي په بوجۍ سیمټو هم بدلېږي خو زما محترم ورونو انشاءالله تبارک وتعالی چې کومه عزت ما دې علاقې له راولی دی هغه دا دی زما محترم ورونو ما به ډېر کارونه نه کړي د یوې وجه دا ده چې جنرال پرویز مشرف په حکومت کې مونږ پوزیشن کې 15 کاله د هغه حکومت شوی دی 4 کاله ماته دې کې فنډ نه دی میلاو شوی چې کله دا حکومت راغی او جمعیت علما اسلام د هغې سره اتحاد شو نو د دې 4 کاله وشو او 2 کاله پکې مونږ ته فنډ میلاو شوی دا تقریبا ټوټل د 3 کالو فنډ چې دی نو دا موږ ته میلاو شوی دا نور چې دی دا ما په سوال په مینت په جرګه په یو پسې تلی په بل پسې تلی او د هغې نه مې ساه اخیستې دي او راوړي مې دي ورونو یو خبره تاسو ته کوم چې د دې سړی په کراچۍ کې د دې سړی په لاهور کې د دې سړی په بلوچستان کې انشاءالله تبارک وتعالی ما به وله
د بدنامۍ نوم نه یې ګټلی د نیکنامۍ نوم به مې ونه ګټلی انشاءالله څوک به درته دا ونه وایي چې ستاسو دلته یو مشر و د هغه کردار داسې نه به انشاءالله د یوې روپۍ کرپشن نه به انشاءالله تبارک وتعالی د بې حیایي یو کار او نه به انشاءالله تبارک وتعالی داسې څه عمل تاسو ته څوک مخې ته کښېن نه دي یا به تاسو ته دا ووایي چې ستاسو د مشر دا کردار دوی زما محترم وروڼو ما په دې کې خو جمعیت علما اسلام جوړول د ډېرو مشرانو کردار دی پټ او ټولو نه دې الله په خپل ځای باندې اجر ورکړي خو موږ په دې دین کې جمعیت علما نه پېژانده نو د جمعیت علما نوم هم خلکو نه پېژانده نو خلکو ویل دا د بشیر مولي صاحب پارټي نو ته د بشیر مولي صاحب په پارټۍ کې او بیا به خلکو دا وایي چې دا بشیر مولي صاحب حق سړی دی خدای ګټلی نه شي داسې به دې سیاسي خلکو پروپیګنډه کوله خو زما محترم وروڼو دا د ټولو ځینو خلک دلته ناست دی چې څومره کار ما په دین کې کړی د هغې نه زیات مې په لکي مروت کې کړی چې څومره کار ما په دین کې کړی هغې نه مې زیات په نوښار کې کړی او ټوله صوبه کې چې الحمدلله جماعت ژوندی دی او یو قوت یې پیدا کړی دی دا مردان ضلع داسې وه لا اله الا الله محمد رسول الله چې زه کله ناظم انتخابات شوم نو زه تاسو ته په رب العالمین قسم خورم چې په مردان کې ناظم انتخابات نه پیدا کړه په دې نوښار کې ناظم انتخابات نه په هریپور کې ناظم انتخابات نه صوابۍ کې یو کس نه پیدا کېدو چې ما ناظم انتخابات کړی او مولانا عبید الله چترالي بي الله غني کو رحمت کی هغه سینئر نائب امیر زه ورته لاړم ما ورته ویل چې دا دلو کې تاسو وینا وکړئ چې څوک پکې د انتخاباتو لپاره ناظم جوړ شي نو د هغه یو دوست و هغه دوست یې اوس ژوندی دی مولانا عبدالحق صاحب نوم یې دی او دا د توډیر دی مانکی دته یو خط ولیکو چې یو خط یې ولیکو نو هغه خط یې دا ورته ولیکو چې ته زما د سبق ملګری او زه تا ته درخواست کوم چې ته د مولانا ګلنصیب خان دا خبره ومنه او ته دغه ټکې کار شروع نو مولانا عبدالحق صاحب ژوندی دی ده واپس هغه ته په اینو باندې خط ولیکو او دا یې ورته ولیکو چې تا ما سره ډېر بد وکړه چې دا خبره دې راته کړې ده آینده لپاره به زما او ستا تعلق نه دا جماعت په داسې پوزیشن ته رسېدلی اوس ما محترم وروڼو دا مردان داسې پوزیشن ته رسېدلی چې 3 ځله زه لاړم یو ځل سره دربار مولي صاحب ډېری مولي صاحب او 2 کسان نور نو موږ 4 کسان راغلو او د مردان ګوند ضلعې دا 3 کسان راغلل او موږ ورته 3 ګنټې انتظار وکړو د 3 غنټو نه بعد هغه سړي را پیدا شو یو مولانا حفیظ فضل ربیع یو مولانا ادریس صاحب او د دې مولانا قاسم صاحب ورو مشر نو چې موږ ورته خبرې وکړې نو دوی راته وویل چې یاره دا جمعیت هم ستاسو مبارک شه او موږ ورته معاف نن زما محترم وروڼو چې په مردان کې مقابله کېږي او داسې مقابله وشوه چې د صوبه سرحد او د پاکستان حکومتونه یې وړاکول دا یو فقیر ملا مولانا شجاع الملک دا کار نو دا به چا کار کوی دا چې کله حافظ اختر علي او مولانا شجاع الملک صاحب د مردان کابینه کې راغله نن مردان په دې پوزیشن کې دی چې هغه نن د صوبې حکومت هلته ختم نشي کولی نن د صوبې د حکومت نماینده هغه خپل یونین کونسل وبایلو د جمعیت په مقابله کې سره د کورونو او د عربونو وروڼو دا جماعت غواړي دا منډه غواړي کار روانول ډېر اسان کار دی خو کار جوړول ډېر ګران کار دی کار روانول ډېر ګران کار دی وروڼو خدای پاک فضل وکړو دا د مدارسو د خانقاهونو او دا نیکان خلک راووته اوس زما محترم وروڼو جمعیت په چوپن کې دی که موږ او تاسو کار وکړو پارلمنټ کې به جنګ وکړو چې پارلمنټ له موږ تکړه خلک ولیږو علما ولیږو او هغوی قوت لري ظاهره دی دا جنګ موږ ګټلی او چې په پارلمنټ کې 2-3 مولیان نو 2-3 پکې دا زما ملګری ناست دی
ګور سره نه خو دوه درې خو په هغې کې د اقلیت هم دي خدای هم خوشحاله کړه د اقلیت په کې هم دوه درې کسان نو چې علما په دومره اقلیت کې وي نو هغه به جنګ څنګه په پارلمنټ کې کړي زما محترم ورونو الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین مولانا شجاع الملک سے آخری اور سو خبریں کوي او بیا به ان شاء الله تبارک وتعالی